السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو ډیر د غم خبر دی چې د پښتو ډرامو مزاحیه اداکار اسماعیل شاهد د ګاډي په حادثه کې وفات شو. نو کو تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پورا خبرول غواړئ نو کو تاسو زمونږ چینل کې نوی وئ نو زمونږ د چینل مخه سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو د پښتو ډرامو مزاحیه اداکار اسماعیل شاهد چې د 400 اوتمنځو اوسیدونکی دی خو د نن سبا خپل کور په پیښور په قیرآباد کې خوم دی او دا یو سرکاري افسر خوم دی او د کم از کم د 2000 نه سیوا د پښتو ډرامو کې کارونه هم کړي دي او زمونږ پښتنو په مخ باندې د هر ټیم خندا راوستې ده. کله چې هم زمونږ پښتنو باندې څه غم راغلی دی او چې کله هم موږ د اسماعیل شاهد یو ډرامه کتلې ده نو زمونږ هغه غم یې ختم کړی دی. نو ملګرو دا زمونږ د پښتنو لپاره ډیره د غم خبره ده ځکه چې زمونږ هیرو اسماعیل شاهد چې د ډرامه کې ټول عمر د پښتنو لپاره د اصلاح خبرې دي ټول عمر پښتانه خندولي دي او اوس هغه پیښور کې د ګاډي اکسیډنټ کړی دی او د ګاډي په اکسیډنټ کې اسماعیل شاهد وفات شوی دی. خو چې کله هم دا خبر اداکارانو سنګرانو او د دنیا خلک څومره هم مشهور شوی دی خاص کر د افغانستان خلکو هغه ټول خو دا خبر کله اوریدلی دی نو هغه ټول ډیر سخت خفه شوي دي ځکه چې دا ډیره د غم خبره ده چې یو داسې اکټر مړ شي چې هغه اکټر په ټوله دنیا کې خپل نوم روشن کړی دی هغه کم از کم د 15 ملکونو سفر هم کړی دی او هغه ټول عمر د پښتون قوم دپاره اواز جوت کړی دی هغه ټول عمر د پښتون په قوم په مخ باندې خنداګانې راوستې دي او هغه داسې په حادثه کې وفات شي. نو ملګرو دا ډیره د غم خبره ده. ملګرو موږ په دې غم کې د اسماعیل شاهد خاندان سره څنګ په څنګ ولاړو او موږ دغه دعا کوو چې خدای پاک ته اسماعیل شاهد لا جنت الفردوس ورکړي ځکه چې اسماعیل شاهد ټول عمر د پښتنو د اصلاح ډرامه جوړه کړې وه. اسماعیل شاهد چې د جنگیر خان د ارباز خان غوندې داسې ډرامې نه دي جوړې کړي چې هغه زموږ معاشرې ته ګند ګزار کړي نه ټول عمر اسماعیل شاهد د پښتنو د قام دپاره ښه ډرامې جوړ کړي دي او زموږ پښتانه په اسماعیل شاهد باندې ویاړ کوو موږ پې فخر کوو چې داسې یو اکټر راغلی دی چې هغه ټول عمر د پښتون قوم بچي له قلم ورکړی دی ټوپک یې نه دی ورکړی. ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوي وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.